السلام علیکم. تر ټولو له مخه اول تاسو ټولو ته زه د اختر مبارکي ایم بعد کې لا مبارکي ان شاء الله. د اختر په 15مه چې د جمعې ورځ جوړیږي د موږ په کور باندې چې هغه د حبیب کلا په روډ نیم نصر آباد مامک هاوس باندې ان شاء الله په کور کې او په بیټک کې موږ له کوټې څخه یو ډېر قابله محترمه ډاکټره ډېر په منتو او سپارښو باندې د اختر په 15مه ورځ راغوښتې ده ان شاء الله. او د علاقې ډاکټران به راسره وي. دا به دا کوي د موږ سره د علاقې د تورسرو به فری چیک اپ کوي او د پیشنټس کوم حضرات دي مرد حضرات هغه بیا ډاکټران صاحبان راسره وي. کوشش به مې دا وي چې ډاکټران د علاقې چې کوم دي هغه که ام بي بي اس صاحبان دي که هغه د سترګو ډاکټران دي که هغه د غاښو ډاکټران دي دا به له موږ سره وي. او هغسې کوم علاج ممکنه و هغه علاج به دلته ورکوي. هغه به دلته دوایانې به موږ کوشش کوو تر ډېره حده پورته ته دوایي ورکړو. خدا نخواسته که یو داسې مریض رالی چې هغه مریض علاج په کوټه کې یا بیا په ملتان کې یا بیا په لاهور کې کیدونکی و هغه د دې حقدار او د دې علاج موږ مفت ور وکړو ان شاء الله. د هغه علاج به مفت ورکوو که خدای کول دا در سره کوی سو. د تاسې مدد په هر قدم باندې غواړو، د تاسې سات په هر قدم غواړو، د ځوانانو او د علاقې د معتبرینو. زموږ د علاقې ته داسې فری کیمپونه هم ولګوو او فری دوایانې ورکو. چې تاسې موږ سپورټ نه کوي دا ممکنه نه ده. قطعا نه موږ دونې راشه داشه لرو، نه موږ دونه اپروچ لرو چې موږ د علاقې په لوی سطح چې موږ غواړو په هغه سطح باندې موږ د دوی خدمت وکړو تر هغه ټیمه پورې چې تاسې موږ ته سات نه کوي. را بیا تاسې موږ یو شی نه یو. د علاقې معتبرین او د علاقې چې کوم مخیر حضرات دي دا به موږ ته خامخا سات راکوي. موږ به د علاقې انشاءالله هر حده پورې کوشش کوو او د علاقې خدمت او د علاقې د بیمارانو د صحت لپاره به موږ منډه وو. هم د تعلیم هغه بیا بل ټاپک د تعلیم لپاره موږ کوم کول غواړو. علاج د تاسې که په لاهور کې وو انشاءالله کوشش به مې دا وي ستاسې هلته مفت داخلېدا هم وي، د تاسې چیک اپ هم مفت وي، د تاسې دوایانې مفت کړو در، د تاسې علاج در مفت کړو. یوه هغه که د هیپاټایټس وي، هغه که د بل مرض وي، هغه که د بلې پریشاني که د شوګر وي انشاءالله د موږ به 100% دا کوشش وي. دغسې باید موږ تورسرې خوندې یا مندې یا ورېندارې که بیمارې دي د علاقې موږ زه وینو چې دلته ډېرې بیمارۍ داسې شته چې موږ یې په بیمارۍ نه بولو ګډ سره. موږ به کوشش وي او دا ډاکټر چې کومه راځي دا یقین وکوئ په 20 باندې چې موږ کوم هلته روزماتونه خیرات کړل په بي ام سي اسپتال کې د هغه په نسبت موږ سره د ډاکټرې کور یې وده له موږ سره دا اقرار وکړو چې اختر په 15مه به زه خپلې کارونه د خپل آیا د موږ مصرفیات آیا موږ د رشته داري دا ټوله به زه پرېږدم، زه به درځمه. الله دې توفیق ورکړي او الله دې موږ ته توفیق راکړي چې هغه ښه په احترام سره موږ ته راسي او موږ د بیمارانو چیک اپ وکوي او ډېر ښه په احترام سره یې بیرته ولږو. د تاسې مدد او د تاسې سات غواړم. دا ویډیو شیر کړئ در سره چې داسې خلک به یي په علاقه کې چې هغه غریبان به چیک اپ نشي کولی، هغه غریبان به کوټې ته نشي تللی، هغه به هلته چیک اپ نشي کولی، هغه به د لارې کرایه نه لري، هغه به د دوایانو توفیق نه لري، هغه به د ټیسټو توفیق نه لري، هغه به هلته ډاکټر ته یا ډاکټر ته 1500-2000 فیس ورکونې توفیق نه لري. موږ باندې دا کېږي، موږ له تاسې سره یو، دا به کوو. هغه لوی رب دې موږ ته د دې اجر راکړي، کوو یې د خپل ځان دپاره. لالچ همدا ده چې الله له موږ راضي سي او موږ خپل کردار ادا کړو او سبا موږ لوی رب ته په رڼو سترګو دا ویلی سو چې الله زه عاجزه بنده وم، تر کومه حده له ما چې کېدو ما د علاقې دپاره ما د ضرورتمندو دپاره منډه کړې وه. الله دې هر ځوان ته دا توفیق ورکړي چې دی په دې لاره روان سي، ښه کارونه وکړي، د علاقې دپاره کردار ادا کړي. یو جهان مننه، یو جهان مننه. د امن کمیټۍ غړون جوړ سي، راسئ موږ سره امن کمیټۍ ته سپورټ راکوي. یو جهان مننه. الله حافظ. او دا د موږ کور ما له دې وجه کښېښو چې هلته حبیب کلا راتلی سي، سرکه چینه راتلی سي، هلته اندړ آباد راتلی سي، هلته دا دوکۍ کلي علاقه خلک راتلی سي، هلته موږ ته مچنخیل کلی راتلی سي، غریب آباد راتلی سي. په دغسې که وګورې د ناصر آباد چې دا کومه علاقه ناصر آباد روډ باندې دا ټیم روان یم که دا پتیخیل کلی ورته یایي، که د عجیب کیل حاجي فقیر محمد مرحوم کلی ورته یایي، که دغسې بیا دغه روډ ورواوړې یعقوب ناصر صاحب کلی ورته یایي. دا موږ ټولو دا موږ ته اپروچ کوی سي، نږدې ده تر بازار دا ځای نږدې ده او په پرده کې ده.
له دې وجې مې دا شی بل مې یو له دې غرض نسته. هلته بیا زه د دغو ډاکټرانو قدر هم ښه وکوم، هلته زه ترتیب هم ورته جوړوی سوی، او د امن کمیټۍ د ځوانانو هم دا خوښه وه راسره چې دا صحیح ځای ده. اسپتال کې به راشي، اسپتال کې به غیر نور بیماران هم ځي راځي، اسپتال کې به د اختر موقع ده، په بازار کې رش، په روډ رش. نو له دې وجه هر سړی خپل مصروفیت لري، ډېر به داسې بیماران ایسي هغه به پخپله راتلی سي د ما کور ته، د ما کور د دوی کور ده، یو مشکل نسته. یو جهان مننه.